هاجره شهزادګۍ وه ای چاله ورکړه سارې له نو هغې ابراهیم علیه السلام له ورکړه ابراهیم علیه السلام دویمه بیبي هاجره وه ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې هاجره په خوشي بیابان کې پرېږده د الله حکم دا بیت الله سره یې پرېږده بیت الله هغه ټیم کنده وه چاپېره غرونه او غرونو منځ کې لارې وې او شڼه وه هېڅ هم نه و ابراهیم علیه السلام را روانو اسماعیل علیه السلام یا مخکې شوی و یا په لاره شوی و خو دغه وخت کې شوی و پیدا شوی و ابراهیم علیه السلام دوی پرېښودل او روان شو تېنه چې روان شو بیبي ورته آواز کوي الی من تکلنا یا ابراهیم لیس فیها ماء ولا زرع ولا انیس و ابراهیما مونږ چاته پرېږدې دلته خو نه اوبه شته او نه فصل شته نه انسان شته ابراهیم علیه السلام روان دی په شا نه ګوري بیا ول آواز ورکړو الی من تکلنا یا ابراهیم مونږ چاته پرېږدې و ابراهیما درې ځلې آواز ورکړ ابراهیم علیه السلام په شا ونه کتل بیا ورته وایي الله امرک هذا الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام په شا وکتل وایي نعم او الله راته ویلي نو بیبي ورته وایي فاذا لا یضیعون الله زمونږ به الله نه ضایع کوي بیا په الله باندې مونږ ځان سپارلی دی هغه واقع ته اشاره کوي ربنا ورب زمونږه انی اسکنتو یقینا ما پرېښودو ابراهیم علیه السلام چې واوښتو د ډېری نه خوا نو دا دعا یې وکړه ورب زما ما دیره کو ما پرېښودو یا ما استوګنه ورکړه من ذریتی د اولاد زمانه بوادن په یو کنده کې غیر ذی زرعین چې نه ده فصل والا عند بیتک المحرم په نزد د کور ستا عزتمند خوا د کور ستا عزتمند ته ابراهیم علیه السلام بیبي قربانۍ زوی قربانۍ اور ته دانګي د څه دپاره تربیت الله کړی دی تربیت الله کړی دی او داسې تربیت شوی دی چې بوتان ماتوي اور ته دانګي خو مسله نه پرېږدي ځکه تربیت یې صحیح دی مسلې باندې کلک ولاړ دی عند بیتک المحرم پنیز د کور ستا عزتمند ربنا ورب زمونږه لیقیمو الصلاة دې دپاره چې قایم کړي مونځ فاجعل افئدة من الناس لیقیمو الصلاة صلاة نه مراد دین دې دپاره چې قایم کړي دین لره الله ستا د دین آواز اوچت کړي فاجعل من الناس وګرځې زړونه د خلکو تاوي الیهم چې میلان وکړي دوی ته شاپور شیخ رحم الله الله دې قبر منور کړي وی هغه به چې تو چېرته مدرسې ته بیان له لاړو هغه به پکې دا دعا کوله فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم وارزقهم من الثمرات الله دې له د میوونه رزق ورکا وګوره هغه دعا د ابراهیم علیه السلام ده چې دلته هره میوه په هر موسم کې ملاویږي دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده او یجبا الیه ثمرات کل شی د هر طرف نه هغه میوې ورته راځي د هر طرف نه د هر ملک نه دلته کې میوه
امریکا کم ځای ده دنیا په هغه ګوټ کې ده او د هغې میوه دلته میلاویږي دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه وارزقهم من الثمرات رزق ورکړي دوی ته د میوو نه نو یو واده کې وادي ده او خپله بیبي وادي ده کنده ده خپله بیبي یې پرېښوده محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خپل کتاب کې سیرت الرسول کې لیکلی چې الله رب العزت د کعبې دپاره او د بیت الله دپاره دا ځای ولې منتخب کو چې داسې شړ ځای دی ګرمي پکې ډېره ده سخت دی دا ځکه وایي چې کم خلق حج له راځي نو چې د هغوی حج خالص د الله د رضا دپاره که په دې کې نور چېرته د چکر ځایونه و نو بیا به په مقصد کې فرق راته و لکه اوس دا چې ته په مرې کې و که نه خلکو به وایي چې لاړ به شو حج به مو وکړو چکر به مو لګو څه به وکړو پکنیک به ولګو نو نه الله رب العزت سخت ځای ته بوته چې هلته کې خلک صرف دې له راشي د الله رضا ولټوي ګورئ نه خلکو دوره ګرمي کې یا هوټل ته ځان نه صحیح یا حرم ته ځان نه صحیح دا کمال دی پکې لعلهم یشکرون دې دپاره چې دوی شکر وباسي ربنا ورب زمونږه انک تعلم ما نخفي وما نعلن یقینا پوهېږي ته په هغه څه باندې چې پټو مونږه او هغه چې مونږ یې ښکاره کوو ابراهیم علیه السلام څه پټولو څه ښکاره کول نه د الله قدرت یې ښکاره کوو چې الله ته په پټو هم پوهېږي ته په ښکاره هم پوهېږي وما یخفی علی الله من شیء دا قول د الله دی یا د ابراهیم علیه السلام دی چې نه پټېږي د الله نه څه شی فی الارض ولا فی السماء په ځمکه او نه په اسمان کې الحمدلله الذي حمدونه دی الله هغه ذات لره وهب لی چې رایک ماته علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق اسماعیل علیہ السلام او اسحاق خپله بوډا ښځه بوډای او ښځې مېرې دي ابراهیم علیه السلام وایي وهب لی علی الکبر رای که ما ته بوډاوالي کې ښځه یم وایي وانا عجوز وهذا بالی شیخا زه یما بوډای او دا خاوند زما دی بوډا څنګه به ماله الله بچی راکوي دا الله قادر دی ان الله قادر ان الله قادر الله قادر دی په دې باندې ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما قبلونکې دعا دی سمیع په معنی د قبلولو رب جعلنی ورب زما وګرځې ما لره مقیم الصلاة قایمونکې د لمونځ ومن ذریتی او د اولاد زمانه ربنا وتقبل دعا ورب زمونږه قبول کې زما چغه الله زما چغه قبول کې زما دعا قبول کې ربنا اغفر لي ورب زما بخنو کې ماته ولوالدي مور او پلار زما ته دلته وی د دینه مراد تشه مور ده یا د بخنې یا د پلار د پاره وایي نو وایي چې الله د بخنې جوګی جوړ کړي پلار یې مشرک و که نه او الله ورته ویلي د ده دپاره بخنه نه غواړي نو یا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وعده وه چې ابراهیم علیه السلام پلار ته ویلي چې زه به درله سوف استغفر لک ربي وما كان استغفار ابراهيم عن موعدة الا عن موعدة وعدها اياه ابراهیم علیہ السلام دعا د پلار د پاره
نو مگر یو واده و چې د پلار سره کړی و چې ویلي سوف استغفر لك ربي. یا مور ته دلته دعا ده صرف، یا د مور او پلار دواړو نه مراد آدم علیه السلام او حوا بیبي دي. مسله ختمه چې هغه شنو بیا سیده ولوالدي مور او پلار زما ته وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او مؤمنانو ته پر ورځ د قایمېدو د حساب الله هغوی ته بخښنه وکړي.